محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. الفاظ دي ډیر زیات مختصر او تقریبا شپږ پیدې تاسو ته پکې ملاویږي. دومره غټې غټې پیدې دي شپږ کو تاسو واورئ حیرانه مشئ. یاد ساتئ محترمو چې څوک غریب وي او دا وظیفه کوي دا درود شریف وایي چې کوم نن زموږ وظیفه ده الله پاک یې مالدار کړي. فرمای محترمو چې الله پاک به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د انسان ته خوب کې راولي. فرمای چې الله پاک به د انسان عمرې لبوزي او دې سره سره نورې درې پیدې ده که چېرته را سړی قرضدار وي الله پاک بوله قرض ختم کړي او د انسان لین دین کې دا به قرضداره کېږي نه. او د ټول نه لوی او بهترینه پیدا د قیامت پر ورځ به الله پاک انسان سره حساب کتاب نه کوي. دومره ناشنا درود شریف دی. کوشش کوه محترمو چې دا درود شریف په خپلم شروع کوم او دغه رنګې ملګرو ته هم وایو دا ویډیو په خپلم واورو مکمل او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې دا فواید د هغوی ته معلوم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته لوی او ډیره زیاته عظیم الشان وظیفه ده. یاد ساتئ محترم الفاظ ډیر زیات لږ دي خو دغه رنګې کم چې د دې وظیفې فواید دي هغه ډیر زیات دي. تاسو به اورېدلي وي دومره ناشنا فواید د محترمو چې انسان دا فواید واوري لازمه د محترمو د انسان د وظیفه کوي هغه سره پاتې کېدی نشي چې هغه دا وظیفه ونه کړي. او یاد ساتئ چې د مهنګای دور دی هر سړی پریشان نه دی. هر چا سره د رزق مسله ده هر چا سره د مال و دولت غم دی هر چا سره د بچو خرچې غم دی دغه رنګې د کالجونو د سکولونو د پیسو نه غم دی او دغه رنګې د کور 200 رانجې کونجې دا اوس غم دی. د پیسو ټینشن هر چاته دی په دې وظیفه کې به سره پیسو ټینشن د به ختمېږي. دومره مال او دولت به الله پاک درکړي تعالی چې ته به بل چا له محترمو دا ورکړي. نو مالي مشکلات څومره هم دي ستا پیسې پکار دي دغه رنګې ستا رزق پکار دی ستا نوکري پکار ده ستا دیاړي پکار ده چې کوم څیز ستا پکار دی په زړه کې راوله د دې درود په برکت باندې الله پاک تاسو له دغه څیزه دا به درکوي. دومره ناشنا وظیفه ده. او دویم محترمو کوم چې د دې وظیفې خلاصه ده او مین کردار دی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دیدار. هر امتی دا وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وینم زه د خپل محبوب پیغمبر وینم هغه پیغمبر زه وینم چې 24 غنټې د هغه تصورات زما په ذهن کې دي مازغو کې دي. د کوم پیغمبر کلمه ویم دا پیغمبر زه وینم که نه لا اله الا الله محمد رسول الله هر سړی پرې تمه کې دی. نو کم داسې بدبخته وي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خوب کې نه ویني. هر سړی محترمو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوب کې لیدل غواړي. نو که تاسو هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لیدل غواړئ الله پاک نیازبین پیغمبر لیدل غواړئ الله پاک په زلفو قسم خوري والضحى واللیل اذا سجا په مخې قسم خوري دغه رنګې واللیل اذا یغشا الشمس وضحاها داسې پیغمبر چې د هغې د وجې صحابه کرامو خپلې ګوتې دغه رنګې خپل لاسونه خپل سرونه دی د آقا علیه صلات وسلام د وجې قربان کړل. دغه سپین مخ لیدل غواړي. هر سړی دا وایي چې پیغمبر علیه السلام زه وینم اسانه وظیفه در کوم. دغه رنګ تعلیم یافته هم کولی شئ بې تعلیم هم کولی شئ سړی هم کولی شئ زنانه هم کولی شئ اور څوک دا وظیفه کولی شئ. یو شارټ کټ مختصر درود دی انشاءالله العزیز ټول عمر براته دعا کوي چې دغه خپل پیغمبر یو ځل وینه کړه. دې سره سره فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به عمرې لبوزي. یاد ساتئ محترم عمرې ته ویل کېږي حج اصغر ته ویل کېږي او حج ته ویل کېږي حج اکبر عمرې ته ویل کېږي حج اصغر. نو کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به عمرې لبوزي. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه کول دي د ماسپښین د مانځه نه بعد چې کله تاسو د ماسپښین مونځ وکئ د غرمې مونځ وکئ
د هغې نه بعد سل پیرې دا درود شریف ویل دي د هغې به درې فایدې دي لومبی دا چې الله پاک به دې قرضداری کوي نه په دنیا کې څونه محتیرې څومره لین دین کې تا به الله پاک قرضداری کوي نه دویم نمبر خبره دا که قرضدار یې دا قرض به در الله پاک ختموي څومره کسان دي په زرګونو کسان دي په لکونو کسان قرضدار دي جاړي دیاړیو کې په هغې باندې څه وکړو کور ته پیسې ویوسو که نو په دې باندې قرض ختم کړو دغه رنګ محترمو قیامت په ورځ الله پاک به انسان سره حساب نه کوي زموږ لوی مقصد دا دی چې موږ سره الله پاک حساب کتاب ونه کړي او موږ د الله پاک بې حساب بې کتابه جنت ته رابوځي یاد ساتئ محترمو پیغمبر علیه السلام فرمایي چا سره حساب کتاب وشو دی هلاک شو چا سره حساب وشو دی هلاک شو نو الله پاک د موږ سره حساب نه کوي الله پاک د موږ بغیر د حساب کتابه دا د محترم موږ جنت ته ورداخل کړي موږ د الله پاک نه جنت غواړو یاد ساتئ محترمو چې دا انسان محترمو الله پاک قرضداری کوي نه یا به الله پاک قرض ختم کړي او الله پاک به سره حساب کتاب دا نه کوي یاد ساتئ محترمو عمرې له تګ هر څوک غواړي پیغمبر علیه السلام هر څوک لیدل غواړي مالي مشکلات هر څوک حل کول غواړي بس د ماسپښین لمانځه نه بعد دا درود شریف سل پیرې وایه انشاءالله العزیز الله پاک به ټولې مسلې ستا ختمې کړي درود شریف داسې دی ځان سره ویم لکئ او ځان سره سیو هم کوي او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا کلمات ووایي دا وظیفه وکړي چې هغوی ته هم فایده ورسیږي ځکه مسلمان هغې ته وایي چې څه ځان نه خوښوي هغه بل هم خوښوي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم کتا صدا وای چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم زر وینم زر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینم نو بیا تاسو دا درود شریف ایولس پیرې وای تاسو دا درود شریف روزانه 1100 پیرې وای ان شاء الله العزیز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به زر ویني او کو تاسو دا وای چې نورم پیغمبر رسول الله علیه و علیه وسلم زر وینم د ماسوتن د مانځنه باز سورۃ تسبیح مسکوا او د ورځې د سار نواله ماها پورې دا درود شریف وایا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم ان شاء الله العزیز پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به خوب کې ویني د دې وظیفه برکات محترمو دا شو الله پاک بری قرضداري کوي نه چې قرضدار قرض بری ادا کوي دا رنګ الله پاک بری عمرې لولېږي الله پاک بری عمرې ته بوزي الته بدرو غواړي او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به خوب کې ویني او سونستا مالی مشکلات دي سونستا حالات دي دا ټول الله پاک حقي الله پاکم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته